بسم الله الرحمن الرحیم. دا ما سره د زمیندارو مشران ولاړ دي. مونږ دلته د ډېر وخت نه زموږ دا مطالبه ده چې زموږ د دې حصار او د دې شولګرې چې کومې اوبه دي نو هغه نشته. د 2010 سیلاب او بیا د 2018 سیلاب چې کوم راغی نو زموږ د اوبو هغه چینل چې کومې دي خرابې کړې. د هغې نه پس دا تقریبا 60,000 جرم ځمکه ده. په دې باندې دنیا مخلوق پورته د چارسدي د ټول نه بهترین ځمکه دا ده د شولګرې. نن دا بنجر شوه، نن دا فصل نه کوي. زمیندار چې کوم دي په خپله لاړ شي هلته بوجۍ کېږدي چې لږې اوبه زیاتې کړي هغه بیا ختمې شي، هغه بوجۍ بیا یوسي. نو دا تقریبا د 15 سال نه دا مسله را روانه ده. دا ځمکې ختمې شوې. مونږ دې باندې احتجاجونه مو کړو، حکومت وخته مونږ دا مطالبې مو کړې. د هغې باوجود چې کوم دی نو دلته زموږ خبره وانه اورېده. انشاءالله سبا نه زمونږ نه پس به مونږ ټول زمیندار او د شولګرې عوام چې کوم دي، ځکه چې په دې کې د شولګرې د عوامو هم حق دی. ځکه د شولګرې عوام چې کوم دي که هغه زمیندار نه وي، د ځمکې مالک نه وي، خو د هغه د دې ځمکې سره واسطه را څاروي ساتي، هغه د دې نه ګیاګانې کوي. نو مونږ هغه خلکو ته مې ویل چې تاسو هم راوځئ چې دا مسله حل کړو. مونږ ډي سي صاحب سره، مونږ اریګیشن سره، مونږ ټولو سره رابطې وکړې، خو هغه زمونږ خبره نه اوري او راځي نه. نو انشاءالله سبا به مونږ د دې زمیندارو په مشرۍ کې او دې عوامو ته زمونږ اپیل دی چې سبا جوماتونو کې میلانونه وکړئ او د پېښور روډ چې کوم دی ترناب روډ پلې سره د پېښور دا روډ به انشاءالله بندوو.